په سوات ګراسي ګراوند کې د آل سوات هیلتھ کوارډینیشن کونسل ممبرانو د خپلو مطالبو د حل کولو لپاره یو پرامنه احتجاج وکړو چې د وجې نه میډیکل سټور یې ډینټل کلینیک کې لیبارټریز ایکسریز او پریټریشنر سنټر یې بندې وي. هیلتھ کېیر کمیشن جوړ کړی دی هغه په کوالیفاید لیبارټریز چې دي که فرض که ډینسپنسر دی که ټیکنیشن دی که ډینټل والا دی که کیمسټ والا دی که د هرې شعبې سره تعلق لرونکی د پیرامیډیکلز والا چې څونه ملګري دي د هغو په کلینیکونو چې کمې چاپې والا کېږي او بیا د هغو په کلینیکونو باندې چې کمې غټې جرمانې لګوي د هغې موږ پر زور مذمت کوو. دا کومه پالیسي چې د هیلتھ په حواله باندې صوبایي حکومت رخ کړې ده دا غریب دشمنه پالیسي ده چې موږ ته افسوس په دې خبر راځي چې رقم کار زه په هسپتال کې دن نشم کولی په هغې باندې ما باندې بار پابندي ده چې کم کار زما رور په واټ کې کوي په یونټ کې کوي په ایکس رے کې کوي لیبارټري کې چرته هم کوي دا ټول ټیسټونه هم دغه پیرامیډکس کوي دا ټول کار هم دا نرسنګ کوي دا ټول دوايي دغه کیمسټ ټوله ورکوي خو لیکن نن هغه دا وایي چې دا کار تاسو مه کوئ. دا ښکاره خبردار ده چې د حکومت د ډیسیبل کولو دپاره به په بیوروکراسي کې څه دانې داسې دي چې هغه دا قوم او حکومت جنګول غواړي. په دې موقع باندې د کوارډینیشن کونسل چیرمن بهار خان د پاسون نیوز سره په خبرو اترو کې وویل چې کوم خلک په کلینیکونو د چاپې لګوي نو دوی د لاول د 2015 جوړ کړی شوی اکټ وګوري. کم چې زمونږ په کلینیکونو په دې باندې د چاپې لګوي زه خو اول هغو ته دا ویل غواړم چې تاسو کوم 2015 کې کوم اکټ جوړ شوی دی تاسو خو اول خپل اکټ سټډي کوئ او خپل اکټ ته وګورئ چې په اکټ کې تاسو څه لیکلي دي په هغې کې ستاسو څه خبرې دي په هغې کې دا خبره ده چې کم خلک خپل کونسلي هغه په کویک کې پاتای کې نه راځي نو زمونږ نرسز خپل کونسل دی د پاکستان نرسنګ کونسل په نوم باندې په اسلام آباد کې بیا د په 2017 کې په هغې امینډمنټ شوی دی په هغې موږ ته هیلتھ کېیر پرووایډر ویل دي نرسنګ سټاف ته نو په هغې کې بیا دوباره دا دغه کوي نو زه ډېر زیات د دې شدید مذمت کوم ځکه چې اول خلک خپل اکټ وګوري د هغې نه بعد خپل دغه کوي نو که فرض کې دا سلسله رکاو نه شوه نو اوس خو زموږ پرامن احتجاج دی نو بیا به موږ اولنی راحمل جوړو بیا به ډېر زیات مشکلات وي هیلتھ کېیر کمیشن ته او موږ د عمران خان صاحب نه او د سی ایم صاحب نه دا اپیل کوو چې یاره تاسو کم زموږ سره کم وعده کم لوس کړو کم از کم هغه پوره کوي تاسو ویل چې خپل خلکو له موږ ریسپیکټ ورکوو خپل خلکو ډیګنیټي به بحال ساتو د خپلو خلکو به خیال ساتو خپل خلکو له به مراعات ورکوو د هغو تحفظ به کوو نو دا خو کم از کم تحفظ نه دی که فرض که موږ سټرایک وکړو موږ ته هم دا پته ده عوام د دې نه ډېر زیات سفر کېږي نو زموږ کوشش دا دی چې څومره زموږ نه تر اوسه کوشش کېږي زموږ نه عوام سفر نه شي او موږ په داسې طریقه باندې خپل سټرایک وکړو چې پرامن وي او هلته خپل ایمرجنسي کور هم بحال وساتو خو که فرض که دا حالت داسې روان وو نو موږ بیا به دې مجبوره کېږو او د دې ټوله ذمهواري به په هیلتھ کېیر کمیشن او په اوسني ګورنمنټ وي. عیني طور دا حق جوړیږي چې موږ خپل احتجاج ریکارډ کو په دې مسله کې موږ د ډي سی صاحب سره دلته په سوات کې د خپلو ډي ایچ او سره د خپل ایم ایس صاحب سره بلکې د صوبایي په لیول د ټولو مشرانو سره میلاو شوي او موږ ته لا هغې هېڅ ریسپانس رانه کړی شو. زما د حکومت نه دا ډیمانډ دی چې د پیرامیډیکل کم فرسټ ایډ سینټرز دي چې کم ټریننګ ډپلوما ډګري موږ ته راورکړلی کېږي دا ډېره غټه ډپلوما ډګري ده چې په دې باندې کم کار زه په هسپتال کې کولی شم نو فوراً دې زما یو قانون سازي کوي کار څه کوي فرسټ ایډ کلینیک له دې اجازت یې ورکړی شي نرسنګ له پیرامیډکس له نرسان هم په دې کې دي چې هغه ویل کوالیفاید دي پیرامیډکس هم ویل کوالیفاید دي که زما پرایویټ ورونه دي هغه هم ډپلوما هولډرز دي ډګري هولډرز دي هغو له دې هم ورکړی شي کم ایکټ که هغه ایم ټي آی ایکټ دی یا ډي ایچ ای دی یا ار ایچ ای دی په هغې کې د تمام سټیک هولډر شامل کړی شي. د سکول استاد چې هغه په سکول کې د استاد تنخواه اخلي ماشومانو ته سبق وایي خو هغه د سکول استاد چې دی هغه په سکول کې هم ځان سره هینډ بیګ ساتي او خلکو ته ډایکلو او دغه د سپټراکزون او سپوټاکزیم انجکشن یې ورکوي په سکول کې هغه خو چا چاپه ونه لګوله او زما په پیرامیډکس باندې زما په نرس باندې زما په کیمسټ باندې چاپې لګي وایي دا کویکس دي دا دورنګي نه ده. د دغه مشرانو غوښتنه ده چې په میډیکل سټور ډینټل کلینیک لیبارټریز ایکسریز او پریټریشنر باندې د غیر قانوني چاپې بندي کړی شي. سمد انجم پاسون نیوز منګوره سوات.